پاکستان تحریک انصاف ستوانم خوري او شپیلیم وي. حالانکه یا به شپیلی وي یا به ستوان خوري. عدالت فیصله وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم دی هسپتال ته منتقل کړي شي، د هغه د مکمل علاج وکړي شي او بیا به د سپتمبر په 14مه نیټه ګورو. خو په هغې کې ځینې شرطونه مې ښودل شوي وو چې تاسو به په سوشل میډیا باندې د دې نه لانجه نه جوړوئ، دغه ځای کې به خلک نه راغونډېږي د هسپتال مخې ته، او نور څه داسې اکټیویټیز به تاسو نه کوئ، نور څه داسې شیزونه به نه کوئ چې د دې نه یو لویه معامله یو لویه لانجه جوړه کړئ، او یا د دې نه دا تاثر تاسو ورکړئ چې پلانکي وګټل او پلانکي بیله او په پلانکي دباو راغی او په پلانکي دباو رانغی. دا خبره د عدالت په حکم کې باقاعده لیکلي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف کم خلک چې په ډالرو عادت شوي دي هغوی وایي چېرې عمران خان دې مړم شي خو زمونږ د ډالر او موږ له د ویوز راځي او موږ له د لایک راځي. د هغوی بالکل د عمران خان په صحت باندې هیڅ کار نشته. هغوی له ډالرو خوند اخیستی دی او دا ډېر خراب خوند دی، کم چې د ملک نه بهر ناست دي یا کم چې په ملک کې دننه دي. تاسو سوچ وکړئ چې کله عدالت دا فیصله کړې ده نو د هغې نه پس تاسو د سوشل میډیا وګورئ د تحریک انصاف یا د هغوی د لیډرانو بیانونه وګورئ، نو د هغې نه صفا پته لګي چې هغوی دې له یو بل رنګ ورکول غوښتل چې پلانکي م راوپرځوه او پلانکي ډېر کلک ولاړ دی او پلانکي دا چل وکړو، عمران خان دا چل وکړو، پلانکي سره یې دا چل وکړو، ډنګري سره یې دا چل وکړو، او د هسپتالونو مخکې ته راغونډېدل او هلته رشونه جوړول او بیا په سوشل میډیا باندې څه عجیبه عجیبه پوسټونه کوله. هر دې سبب وګرځېده چې د سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي وشوه او بیګا عمران خان د عدالت په حکم باندې هسپتال ته راوستل شو. د هغه ټول متعلقه ټسټونه وشو. د اطلاعاتو او وفاقي وزیر عطا په قول باندې د هغه خور ډاکټر عظما هم په دغه موقع باندې موجوده وه او د هغې د سترګو مخکې دا ټول ټسټونه وشو، د هغه طبي معاینه وشوه او هغه بالکل صحتمند وګرځول شو. دغه رپورټونه به اوس په سپریم کورټ کې داخلیږي. سپریم کورټ وایي چې د دې میډیکل رپورټونه به تاسو موږ له راکوئ. د هغې نه پس تقریبا سهار 5:30 بجې عمران خان دوباره اډیاله جیل ته منتقل کړی شو او خپل سیل کې بند شو. نو یقینا چې ګوره تحریک انصاف او انتشار دا یو بل سره تړلي دي. تحریک انصاف او غرغوبله او د پیشنه پشمخان جوړول دا یو بل سره تړلي دي او هغوی یوه خبره تاسو په خپل نظر کې ولرئ چې لکه د تحریک انصاف د ټولو نه غټ قدرت چې کوم هغه سوشل میډیا په سوشل میډیا یو مصنوعي دنیا جوړه کړې وه. د سوشل میډیا په ذریعه باندې د پاکستان قوم هم ډېر ګمراه کړی و، بلکې یرغمال کړی و، د هغوی په ذهنونو یې قبضه کړې وه، خصوصا د ځوان نسل. او په دې دا سوشل میډیا د هغوی ډېر لوی قدرت و. اوس همدغه سوشل میډیا د هغوی لپاره عذاب جوړ شوی دی. دا اوس نه د عمران خان صحت مني، د عمران خان په صحت باندې هم سمجوته کیږي، د عمران خان په ژوند هم سمجوته کیږي، د عمران خان په سیاست هم سمجوته کیږي، خو چې صرف دوی په ټویټر باندې یو پوسټ وکړي یا په یوټیوب باندې یو ویډیو ورکړي یا په فیسبوک باندې ویډیو ورکړي یا د سوشل میډیا په بل پلیټ فارم باندې یو ویډیو ورکړي او هغه ډېر زیاته ویوز راوړي، ډېر زیات لایک راوړي او هغوی ته ډالر یې میلاو شي. دا د ډالرو کاروبار ډېر خراب کاروبار دی چې د عمران خان او تحریک انصاف په سر باندې شروع شوی دی. او کومه اژدها چې دوی جوړه کړې وه د سوشل میډیا په شکل کې، هغه اژدها لګیا د پخپله اوس عمران خان او تحریک انصاف خوري. نو ګوره هر یو شی چې کوم دی نو د هغې یو حد وي او دوی ته موږ دا ویلو چې دا کارونه مه کوئ. ګوره که دا لوبې د ماشومانو لاس له ورغلې که نه نو دا ماشومان به سره بیا داسې کارونه وکړي چې ستاسو په وهم و ګمان کې به هم او عمران خان چې کوم دی او د تحریک انصاف نورو مشرانو او خاص کر د هغوی یوټیوبرانو د پاکستان نوې نسل بیخي لیونی کړی دی. د هغوی نه تمیز وښکړي، د مشر کشر تمیز پکې نشته او په هر یو شي کې به د دروغو یو بیانیه جوړوي او خلکو ته به وړاندې کوي او مطلب یې صرف دا دی چې موږ په سوشل میډیا پیسې وګټو. نو چې کله لوبه د ماشومانو لاس ته لاړه شي نو د هغې نه بیا دا خبرې جوړېږي. نو دغه لوبه وشوه د عمران خان سره، هغه دوباره اډیاله جیل ته لاړه، په اډیاله جیل کې بند که، په هغه باندې قید ختلی دی، هغه به خپل قید تیروي. بله دا خبره ده که څوک وایي چېرې هغه ډیل، هغه هر وخت ډیل ته تیار دی، خو چې ډیل ته یې څوک پرېږدي
او ډیل څه بده خبره هم نه ده، په سیاست کې به خامخا 2 قدمه وروسته ځو 2 قدمه به مخکې ځې. دا د سیاست اصول دي. خو عمران خان خپل سوشل میډیا دونه یرغمل کړی دی چې اوس عمران خان په خپله خوښه باندې فیصله هم نشي کولی چې آیا زه په سیاست کې 2 قدمه مخکې لاړ شم، بیا 2 قدمه وروسته لاړ شم، بیا 2 قدمه مخکې لاړ شم، چې د سیاست اصول دي. خو هغه دغه ته هم نه پرېږدي. او زما په خیال چې دوی به اله پرېږدي چې عمران خان په سم ومږي، سم یې پې ومږي نو الی به یې پرېږدي. نو وروره د عدالت فیصله مو ومنل شوه، د هغه ټسټونه مو شو، هغه ښه تندرست دی، ښه ټیک ټاک دی، ښه برابر دی، دوباره اډیاله جیل ته منتقل شو. او که تحریک انصاف د حکمت نه کار اخیسته او که تحریک انصاف د شعور نه کار اخیسته چې په هغوی کې شته نه، نو عمران خان کېدی شي یو میاشت هم په هسپتال کې تېره کړې وه او کېدی شي هغه ته ډېر زیات ریلیف میلو شوی و. خو کم ډالر خواره چې کوم دي د هغوی په بیا ډالر بندېدی. نو لہذا هغوی وایي چې نه، په عمران خان چې څونه سخت دی او چې څونه غرق وبل مونږ جوړ کړو نو هغومره ښه دی. غیر یقیني صورتحال مونږ په ملک کې جوړ کړو نو هغه ښه دی چې زمونږ له ډالرو روزګار روان وي. اوس د تحریک انصاف ورکرانو له او د تحریک انصاف مشرانو له دا فیصله کول پکار دی چې هغوی عمران خان لري او که نه دغه ډالر خواره دي.